أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. सूरत बकरा 102 नंबर आयात। दे आयातुनो मुबारको तफसीर और शान नुज़ूल की बाज़े रिवायतुना द बाज़ खल्क़ को मुख्तलिफ किस्म शुकूक और शुबहात दागे जवाब दी। बाज़ बेवकूफ़ खल्क़ को कि अग़ीबा सुलेमान अलैहिस्सलाम ता द जादू निस्बत को यहूदियानु दगा खलक अल्लाह पाक दे आयातुन के द सुलेमान अलैहिस्सलाम सफाई बयान करेला कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू नौ करे। दे आयातुन के द यहूदियानु दा बदी बयानवल मकसूद दे कि द्वीबा जादू को और ब्या बे द जादू निस्बत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक हो। यो ज़माना वा कि प आगे के इराक़ के प बाबिल खार के द जादू डेर चर्चा वा। द जादू असरात आम शिवु न द जादू हकीकत और द पैगंबरानो द मौजज़ो हकीकत दा पद आम खल्क़ बांधे गड़बड़ शो। फ़र्क नशो के दे प आवामो के आवाम दा फ़र्क नशो कोले कि जादू कम योदे और मौजज़ा कमरा यो ख्वाब जादूगरो जादू को प जादू बांधे नाशना कारू ने बे उकर बल रखता पैगंबरानो बखपला मौजज़ा का रखला नो द पैगंबर द मौजज़े और द जादूगर द जादू फर्क आवाम न शुमालूम होली
اوس پیغمبر کدا فیصله کوي ناغه به د جادو حقیقت بیانوي. جادو کول کفر دی، نو دغه د کفر الفاظ دا بم بیانوي چې په دې طریقه باندې کار وشي، داسې الفاظ وویلی شي، دا خبره دا به جادو وي. نو د پیغمبرانو خولې مبارکې وي د جادو د دې ګنده الفاظو نه الله پاک هغه خولې مبارکې پاکې ساتلي. نو نقل کفر نه باشد، د کفر نقل کول کفر نه دی، خو خدای پاک پیغمبران د دې خبرې نه بچ کول. نو دوه فریقه چې یو بل سره اختلاف لري هغوی خپله فیصله په خپله باندې نشي کولی، بلکې یو درېمګړی فیصله کوي. نو درېمګړی الله پاک فرشتې مقرر کړلې، هغه فرشتې راللې او خلکو ته د جادو حقیقت بیان کړ چې په دې طریقه باندې وي نو دا به جادو وي، او که دغه طریقه نه وي او یو نیک انسان یو متقی او پرهیزګار بنده چې د نبوت دعوه لري د هغه په لاس یو کار وشي نو دې ته معجزه وایي. دې کار د پاره دوه فرشتې الله پاک راولېږلې په بابل ښار کې، د یو نوم هاروت دی د بل ماروت دی. نو هاروت ماروت دوه فرشتې وي، هغوی به خلک پویول او دا به یې ورته وي چې دا من کومې خبرې د جادو تاسو ته ښیو، ګورې زمون خپل راتګ هم دا برای امتحان، نو دا خبرې د کفر دي او کافر کېږه ما اسې په حقیقت ځان خبر که او کافر کېږه ما. دې خلکو به ورته من خو د خیر ښېګړې په خیال باندې زده کړه کوو او کافر کېږو نه، بیا به هغوی ورته د جادو طریقې وښولي. سحر او جادو داسې اثر ته ویل کېږي چې د هغې سبب ظاهر نه وي، هغه سبب معنوي وي، لکه خاص کلمات او الفاظ د هغې اثر، یا د غیر محسوس چې محسوس کېږي نه د غیر محسوس چیزونو اثر، لکه پیریانو د پیریانو اثر، مسمر اعظم وغیرہ. د جادو قسمونه ډیر زیات دي، او عام عرف کې جادو هغې څیزونو ته وایي چې په هغې کې د جناتو د دې شیطانانو عمل دخل وي. د قرآن او د حدیث په اصطلاح کې سحر او جادو هغه امر عجیبه ته وایي چې په هغې کې شیطانان خوشحاله کړي شي او د شیطانانو نه امداد حاصل کړي شي. بیا د شیطانانو د رضا کولو مختلفې طریقې دي. کله شیطانان په منترونو باندې خوشحالېږي چې په دغه منتر کې د شرک او د کفر الفاظ وي، د شیطانانو پکې صفتونه وي، د ستورو عبادت وي، په دې شیطان خوشحالېږي. کله داسې عمل اختیار کړي شي چې هغه د شیطان خوښ وي، لکه ناحق قتل وکړي شي، بیا د هغې وینه استعمال کړي شي، یا په نجاست کې په جنابت کې اوسېدل کېږي، د پاکۍ نه بنده ځان لرې ساتي، نو په دې څیزونو شیطان خوشحالېږي.
لکه فرشتي پاکی دي په خپل خپل کارونو په تقوا پرهیزګارۍ پاکیزګۍ باندې خوشحالیږي د بدبویۍ او د نجاست نه اجتناب او په ذکر د الله خوشحالیږي نو شیطان پلیت دی په پلیتۍ خوشحالیږي نو د شیطان امداد په داسې اقوال او افعال باندې حاصل کړي شي چې په کوم شیطان خوشحالیږي نو دی وجه نه سحر او جادو داسې خلق کوي چې هغه اکثر ګنده نجس او ناپاک وي د الله د نومونو نه لرې وي خبیث کارونو عادت وي اکثر ښځې په حیض کې او په نفاس کې جادو کوي په دې شیطان خوشحالېږي بیا په دې سحر او په جادو کې قسمونه دي یو قسم داسې دی چې صرف نظربندي وکړي شي نظربندي بنده ته یو خیال راځي حقیقت کې هیڅ شی نه وي صرف خیال وي تخیل ورته وایي لکه دا بعضې منتریان خپل د لاس صفایي کوي چالاکي کوي او د عامو خلکو د نظر نه یو څیز پټ وي یا قوت خیالیه مسمرزم وغیره په دماغ باندې اثر اچوي نو سترګو ته داسې محسوسېږي چې زه څه وینم او نور څه نه کله دا کار د شیطان په اثر باندې کېږي او چې په چا دغه اثر وشي نو د هغه دل او دماغ وایي چې فلانې کار کېږي نور هېڅ شی هم نه لکه د فرعون جادوګرو چې په خلکو جادو وکړ الله فرمایي سحروا اعین الناس د خلکو په سترګو یې جادو کړی د خلکو په سترګو جادو شوی نور د دې جادو حقیقت نو نظربندي وه یخیل الیه من سحرهم انها تسعى د خلکو موسی علیه السلام خیال کې راتلل چې دا ماران دی او منډې وي نور هغه امساګانې وې د لرګي جوړې وي او پړي ورسې وي مار ورونه خو یخیل الیه موسی علیه السلام ته خیال کې راتلل چې انها تسعى دا منډې وي نور منډې لرګیو په ځای پراتو پړیو په ځای پراتو و موسی علیہ السلام ته خیال نو دا نظربندي ده دویم قسم سحر او جادو داسې وي نظربندي وي چې په هغې کې د شیطانانو اثر وي نو دغه خبره قرآن ذکر کړې ده چې بل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم الله وی زه خبر در کومه چې کوم خلکو باندې شیطانان نازلیږي هر بهتان تړونکي ګناهګار باندې شیطان نازلیږي او بل ځای فرمای لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر شیطانانو کفر کړو خلکو ته جادو خو د دې کې د شیطان اثر وي دریم قسم سحر دا سحر دی چې د یو شي حقیقت بدل شي یو انسان وي کاڼي ته جوړ شي بل ځناور ته جوړ شي امام مالک رحمت الله علیه یو روایت راوړی دی قعقاع ابن حکیم نقل کوي د کعب الاحبار وكعب الأحبار ويكي لولا كلمات أقولهن كيوسو كلمات بدا نبي كتاب ما كتردا ما نبي لجعلتني اليهود حمارا ندي يهوديان وما نخرجوا الكريم يوسو كلمات دي كما نبي اليهوديان وما نخرجوا الكريم وز دخرجوا لول دا دي لفظ مجازی معنی بے وقوف جوړول دي
دې خلکو بران خر جوړ کړو به بے وقوف کړو او حقیقت دا دی چې د انسان نه خرم جوړ شي نو دې کې یو خبره دا ثابتېږي چې د سحر په ذریعہ د انسان نه خر جوړېدل ممکن دي دویم دا چې د دې کلماتو لوستل د دې اثر جادو ختمي کعب الاحبار دا اسرائیلیو او بیا مسلمان شو نو هغه د اسرائیل بنی اسرائیلو زړې قصې به بیانولې کعب الاحبار زړې د یهودو د بنی اسرائیلو قصې به بیانولې هغه کې څه صحیح او څه پکې روان دي غلط هم پکې دي ډېر قصې پکې د بنی اسرائیلو دروغ او منغلط قصې دي د قرآن او د حدیث سره موافق نه دي اوس هغه کوم کلمات به ویل چې په د جادوګر د جادو نه بچ شوی دی هغه دا کلمات دي اعوذ بالله العظیم الذي ليس شيء اعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلقا وبرأ وذرأ وإذا الفاظ بمويك دام نوي نجات دي يهوديان وبرانا خرجوا الكرب فسحر جادو او معجزه کے فرق لے دا پیغمبرانو معجزے او دا اولیاء کرامو کرامات عام خلق لیدلی دی دیتا خارق عادت کارونوی دا یو ولی کرامت یا د یو پیغمبر معجزه خارق عادت د عادت نه ناشنا خبره یو کار کېدل نو په ظاهره جادوګرو به په جادو باندې داسې علامې خولې نو بعضې جاهلانو باندې به داسې التباس راغې ګډوډې به پرې راغې نو جادوګرو چې به کوم اثرات خول بیا به د بعضې ناپوهو خلکو د جادوګرو تعظیم کو فرق به یې نه شو کولی وی دا هم زبرګ دی نو دا جادو چې دی نو دی کې اسباب وي په اسبابو کار کېږي او کله هغه اسباب پټ وي نو بنده پرې نه پوهېږي او معجزه یا کرامت دا براہ راست فعل اللہ دا اللہ کار دی اسباب طبیعیہ پکی بالکل لی لکه ابراہیم علیہ السلام نمرودیانو اور پا ورواچو دا اور سنگ یخ شو براہ راست دا اللہ یخ کرے اللہ و تحکمکو قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم اور یخ شو نو دا معجزه دا موجوده وخت کې یو سړی به په خپل بدن باندې بعضې دوایانې پورې کړي او ابه اور ته ور ودانګي اور به یې نه سوځوي نو دې ځای کې په اور نه سوځېدل دا په اسبابو باندې ځان بچ کړی دی او ابراهیم علیه السلام باندې چا داروګان خو نو پوره کړي هغه براہ راست فعل الله دی نو دغه معجزه شوله او چې کوم بنده په بدن ځان له داروګان پورې کړي او بیا اور ته ورځي نو دا معجزه نه ده دا فرق شو د خارق عادت نو معجزه براہ راست دا د الله کار دی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما میدان بدر کے 1000 کافر لخکر پیغمبر علیہ السلام یو موټی خوره شګه اغشتله هغه وویشتله او هغه خوره شګه د 1000 کافر لخکر سترګو ته رسېدلې ده د یو سترګو ته رسول دا د بنده کار خو نه دی الله ورته وایي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما هغه موټی خوره شګه چې تا ویشته نو تا نه ده ویشته ولکن الله رما الله ویشته ده
نو معجزه او کرامت فعل الله او جادو دا په اسباب باندې وي. معجزه یا کرامت د داسې خلکو په لاس کار کیږي چې هغوی کې تقوا، پرهیزګاري او ښکلي اخلاق پکې وي، او جادوګر دی اکثر ګنده او ناپاکه وي. که یو د دروغو سړی هغه د پیغمبرۍ دعوه وکړي، د معجزې دعوه وکړي چې زه معجزه ښیم، د هغه په لاس به جادو اثر نه کوي. نو چې د معجزې دعوه کوي نو د دې دروغجن جادو نه چلیږي. که دی ډېر سخت جادوګري جادو به نه چلیږي. چې د معجزې او د پیغمبرۍ دعوه نه کوي، دا نه وایي چې زه معجزه ښیم، نو بیا جادو ښکاره کېږي. په پیغمبر باندې جادو کېږي، نو په پیغمبر جسمانی طور جادو کېدی شي. لکه پیغمبر باندې د توري گزار، د غشي گزار، د نیزې گزار کې زخمی کېږي، نو د جادو گزار کړي په وکړو نو دام اسباب دي. لکه چاله چاکو باندې خوږیږي، نو دا جادو دا الفاظ او ادا عمل کول دام یو سبب دی، نو بدن ته تکلیف رسیدي شي. لکه څنګه پیغمبر علیه السلام باندې جادو شوی، نو دا اخیری 2 سورتونه دا نازل شو، په دې د جادو اثر ختم شو. خو په پیغمبر د دین په کار کې جادو بالکل اثر نه کوي. د دنیا په کار کې په جسم او په بدن باندې اثر ممکن دی، خو د عقیدې په لحاظ، د دین د احکامو په لحاظ په پیغمبر باندې جادو بالکل اثر نه کوي. د جادو بعض احکام خالص کفر دی، او د جادو بعض کارونه گناه کبیره ده، بنده په کافر کېږي نه، خو غټ ګناهګار دی. او پاتې شو تعویذونه کول او ټوټکې کول، چې بعض عاملان یې کوي. نو که د جناتو نه، د شیاطینو نه پکې امداد اغشتی شي، دغه کوډې، جادو، تعویذ، ټوټکې دا په حکم د سحر کې دي، حرام. او که الفاظ داسې وي چې د هغې معنا معلومه نه وي، یا د شیطانانو د بوتانو نه پکې امداد اغشتل وي، نو دا هم حرام. بابل خار نه علاوه نور ځایونو کې جادوګان وغیره به کېدل، دا ټول حرام. او که یو بنده په تعویذ کې قرآني الفاظ، د احادیثو الفاظ لیکي، نو دا جایز دی. خو د جایز مقصد د پاره به تعویذ وغیره کې، او ناجایز مقصد د پاره دی وکړي، نو ګناهګار دی. تعویذونه احادیثو کې شته، د قرآن او د حدیث موافق تعویذونه شته. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث کتابونو کې دا غي روایت راغلی دی چې کوم واړه هغوی به سبق ویلی شو، نو د احادیثو کې د تعویذ الفاظ دی وسریات کې چې دا وایا دقه تعویذو چې چا به ویلی نشو، هغه نه به ولیکل او په غاړه کې به ورته ورواچو دا تعویذ. صحابه وخت کې تعویذ استعمال شوی دی. تفسیر حقانی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اخیری 2 سورتونو په تفسیر کې لیکلي دي چې د تعویذونو، د صحیح تعویذونو د جواز د پاره دومره احادیث دي چې راټولولې نشم. او بعض کارونه داسې دي چې نه خو هغه جادو دی، جادو هم نه دی، او نه هغه صحیح تعویذونه دي او دمونه دي، بلکې چل ول او دوکه او فریب. لکه بعض تعویذګر
بعض دمګر د خلکو نه پیسې اخلي. یو زنانه لور بوتلله، یو دمګر او تعویزګر له وروستله، نو هغه خپلې سترګې پټې کړې او څه چل ولې وکړه، وویل چې په دې 4 پیریان دي، 4 پیریان دي پې. نو وایي دا به ترې زه به ترې پاس وم. دا زنانه ورته وایي چې دا 4 پیریان دا چې پاسه نو څونه پیسې شکرانه په څونه والې. هغه وخت کې ارزاني ورته 40 روپۍ به والم، 10 روپۍ پیرې پاس وم. وایي چې ما سره خو دونه نشته دی او دا 20 روپۍ رانه واله، بس مهرباني وکړه. وایي نه چې 20 راکړې نو بس به پاس وم، 2 دی 2 پیریان به ته پاس وم. هغې وایي ته 2 ته پاس وم. نو دا چلګر دی ورته وایي چې 2 پاس وم او 2 پاتې شم، دا پاتې به یوازې دي به خفوي نه، بیا به ګورې چیړ چار زیات کوي. نه ګورې نه پیر صاحب ګورې دا کار مه کوه چې چیړ چار. وایي ښه ده نو پوره 40 راکړه نو بیا به ټول پاس وم، چې چیړ پکې وي نو 2 مه پرېږده. وایي ښه ده 40 واله. نو بیا ورته چې ستاسو مخکې پیریان پاس وم او که نه پیشي شایه پاس وم. نو هغه ورته چې مخامخ زنګ مخکې پس وي ستا مخکې خو به پرزول کېږي، اوس بیا پرزوي را پرزوي. نه نه پیر صاحب دا کار مه کوه، پیشي شایه پاس وم. 40 روپۍ هسې واخېستې څه ایسل پې نه یو پیرې م نو. نو دا چلونه ولونه دي. دې دی کې نه جادو او نه د قرآن او د حدیث دم درود وغیره. او بعضې داسې دي چې پتا چا څه کړي دي او په پیریانو په خاپیرو بیا راوباسو. نو دغه پیریان او خاپیري دغه ګپ لګوي چا در باندې څه کړي دي چې دا کم کس یې راوباسي همده در باندې کړي دي. د په بډه والي دی لږ سات تاسو د بډې له چک ورکړي دی په چک بیا راوباسي، وي دا خاپیرو راوباسو. د یهودو بني اسرائیلو به وي دا پیریان دا جنات عالم الغیب دي، جنات عالم الغیب نه دي، هیڅ علم هم ورسره نشته دی. څنګه چې ته څه وینې نامعلوم وي درته، چې نه وینې درته نه دی معلوم. دغسې پیریان چې څه ورته په سترګو ښکاري معلوم دي، چې کوم یې نه دي لیدلي ورته نه دي معلوم، عالم الغیب نه دي. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تابعداری کول دی یهودیانو دی بنی اسرائیلو تابعداری کول ما دا اغی جادو تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان چلوست با شیطانانو پا حکومت پا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی. وما کفر سلیمانو جادو نوکر سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر و جادو کرو. جادو کول کفر دی او سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے کفر نو کرے. یعلمون الناس السحر دی بتعلیم ورکو خلق تد جادو. دا سلیمان علیہ السلام پا زمانہ کی جادوگر و جادو کو دا آغی کتابون لکلیو. سلیمان علیہ السلام اگر جادو کتابونه ټول تر راغون کړل او د خپل تخت د لاندې پزمکه کې خښ کړل او په جادوګرې پابندي لګول جادو به نه کوي. دا جادو دا کتابونه څه زمانې پورې پراتو. سلیمان علیہ السلام چې وفات شو څه زمانه تېره شوله وی شیطان خلکو ته چې دا تخت لاندې د ځمکه وکنه کتابونه پراتو غیر وبستل. وی سلیمان علیہ السلام چې دا دومره لوی حکومت کو په انسانانو په حیواناتو په هوا په اوریاز دا ټول حکومت په دې جادو په زورې کو او بیا د هغې چرچه شروع شوه بیا جادو. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما انزل على الملكين.
دی یهودیانو تابعداري کوله ما د هغې جادو انزل علی الملکین چې نازل شوي په دوو فرشتو باندې ببابل هاروت و ماروت په بابل ښار کې هاروت او ماروت باندې هاروت او ماروت صرف دې له راغلي چې د عامو خلکو ته د جادو او د معجزې فرق ښکاره کړي د جادو د تعلیم دپاره نور راغلی مستقل چې خلکو ته جادو ښیي بلکې خلکو ته فرق وښیي چې په دې طریقو شي نو دا جادو د ځان ته ساته او که په دې طریقې نو دا د پیغمبر معجزه ده منا دې کې خلکو یو قصه کړې ده چې بابل ښار کې دوه فرشتې راغلې وې وی سره راغلی وي نو هغه اوږده قصه دا به په ځای پرېږدو بې مطلبه د دروغو قصه رسلی او دوه فرشتې وي راغلی وي هاروت او ماروت او زهره یوه ډمه وه او په هغې باندې عاشقانې شول دواړه فرشتې هغې نه یې مطالبه وکړله بیا هغې ورته شراب وڅکوي شراب یې وڅکل بیا بت ته سجده وکړله بیا دې سره یې بد کار وکړ بیا چا ولید هغه سړی هغه یې مړ کړ قتل یې کړ دا ټوله قصه په فرشتو پسې جوړه شوې ده او بیا چې په ځان پوه شو هو موږ خو فرشتې یو دا دونه غټه ګناه مو کړه دا به څه کېږي نو هغه وخت کې پیغمبر ته ووایي چې اوس ته زموږ لپاره سفارش وکړه هغه الله ته سوال وکړي الله د هغه په سفارش معاف کولې خو ته چې یا په دنیا کې سزا در کوم او یا په آخرت کې وایه کومه سزا در کوم وی دی ته چې د دنیا دا سزا خلا او آخرت سزا نم خوشاته ای په بابل ښار کې یو کوی دی او په هغې کوی کې د څوک وایي چې د ژبې نه یې ځوړندې کړي او څوک وایي د سر د ویښتو نه یې ځوړندې کړي دي او د قیامته پورې په هغې کوی کې به ځوړندې دا سزا ده او د موجوده زمانې دا ښځې وایي وی د ماسوتن دا وتر ناوخته اوکې کومې پورې چې د وتر نه کړي نو دغه وخت کې دا د ویښتو نه چې ځوړندې نو پرانستې وي وی وتر لږ وروسته وکړه چې ډېر ساعتې د ځوړندولو نه بچ شي ستا د وترو پورې به هغوی ځوړندي او چې ته وتر وکړې نو بیا دا خو ټوله شپه خلک وترونه کوي لګیا دي د چا په وترو بیا ځوړندي د چا په وترو بیا پرېږدي او ټوله دنیا باندې یو شانتې دا شپه هم روانه ده ورځ هم روانه ده هر وخت په ټوله دنیا کې شپه ده هر وخت ټوله دنیا کې ورځ ده نو د چا په وترو به ځوړندېږي او پرانستې شي نو دا خبرې دروغ دي فرشتې چې دي نو نافرماني نه کوي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فرشتې یو ساعت د سترګو د رب عمره ساعت نافرماني نه کوي دا ورپسې چا دروغ ویلي دا هاروت ماروت دا قصه چې په زهره باندې مین شو هغې سره دار څه وکړله او هغې ته اسم اعظم زده کړ او څلورم اسمان ته که اووم اسمان ته وختله اسمان کې هغه ځلیږي را ځلیږي هغه دمال ته ورسېده دوی یې ځوړند کړ دا ټولې قصې د دروغ دي دا هم د کعب الاحبار په روایاتو کې راغلي دي کعب الاحبار نشته دا قصه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دی یهودو تابعداري کوله ما د هغې جادو انزل على الملكين چې نازل شوي په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل ښار کې هاروت و ماروت چې د یو فرشتې نوم هاروت دی او د بل ماروت وما يعلمان من احد دې دواړو به تعلیم نه ورکو هېڅ چاته هم حتی یقولا تر دې چې دواړو به وویل انما نحن فتنة بېشک زموږ راتګ یو امتحان دی فلا تکفر نه ته کافر کېږه ما د یهودو به ته جادو زده کو نو هغې به ورته ګورې زموږ راتګ چې دی نو دا امتحان دپاره دی نو جادو ګورې زده نه کې او اسې نه په دې چاته نقصان ورسې او اسې نه د ایمان نه په خلاص نه شي نو ده به وایي نه یاره د خود پې صرف د حق او د باطل فرق معلومومه او زما د جادو د عمل سره څه کار دی وما يعلمان من احد دی به تعلیم نه ورکو دې دواړو فرشتو من احد هېڅ چاته هم حتی یقولا تر دې چې بیا ورته وویل انما نحن فتنة بېشک زموږ راتګ
زمنگ دا وجود پتی دے کہ فتنتن برائے امتحان دے فلا تکفر نفست کافر کے گما فیتعلمون منهما پس دے یہود بزدک والذی دوارو نما اغیر یفرقون به بین المرء و زوجه چی جداوال بیرا وصف دے جادو باندے بین المرء و زوجه وما بین دا خزی او دا خاون کی دا خاون او دا خزی منز کی بے پی جدائی راوستا ہر سوک دا کار کئی کہ پتاویزنے کی او کہ پجادوئے کی چی دا خزی او دا خاون منز کی جداوال راولی دا غٹ گناہگار دی دا خزی او دا خاون پا منز کے تعلق خساتل شریعت حکم کرے دی کہ خز او خاون نے یو بل سر لیر خط تعلق خساتی دوارا یو بل سر خوشالی او دا خز او دا خاون پا منز کے اختلاف راوستل دا شیطان کار دی نکسو پکوڑ جادوگانو جدائی راولی او کپتاویزون راولی دا شیطان دی وہی شیطان دا سمندر دا پاسا تخت لگولے وی غٹ شیطان ابلیس او خپل بچی را جمع کی او داغی کارگزاری اوڑی نو بچو چے کم کارنامی کری ناغوتا ووڑی غٹ غٹ کارنامی دے بچو اکڑی او دے مشر شیطان تے ووڑی فتح یقا شمال دا ایسر لگی گئی اس کار بندر گئی قومون بے جنگولی دو ملک بے یو بل سر جنگولی زمان رب شو یو شیطان را مخشی او ما دا خزو دا قاون پمنس کے اختلاف را وستو تردی چی خزو نے پہ طلاق اکرا وی دا غد شیطان دا ورکوٹ شیطان دان ترا ترغار بازی شاباس تا سم کار کرے دا غد کار دیو کو خزا قاون دیو بر سر جدا کر وی دے تا غد کار نامو وی دا ابلیس نو کم خلق چی پکور جادوگانو پتاویزو دا خزو دا قاون پمنس کے خفکان پیدا کئی دام شیطانان دی پاوم کوئے کہ دا کارو نکے لانی زیتا بلا سخت کوٹ گر جادو کر تاویزو نکی دا پلانے و دا پلانی منس کی با اس لگ ساتھ کی با جنگ جگڑا قتل عام بجور کی دا سے پک پٹک کئی دیر خراب قلقی جدا کارو نکے دا محبت والا کچھ یو بل سر مینا محبت و پیار پیار آشی کہ دا نشکور دا جدائی را بالکل مکوا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله وما هم بضارين نودوی رسول کے ضرر رسول کی به پدی جادو من احد حجاتهم الا باذن الله مگر په حکم دا اللہ کہ اللہ نغواری ضرر سکنشی رسولی ويتعلمون ببزدکول ما يضرهم اغسط دویت بے ضرر رسو ولا ينفعهم وقید بے وطن رسولا ولقد علموا فتحقیق سردوی پویدل لمن اشتراہو چچا جادو اختیار کو ما له فی الاخرت من خلاق نبید دپار پا آخرت کے صبرخا ولبئس ما شرو به انفسهم دیر ناکار دے اغسط شرو به انفسهم چی دی فقبلزانو نخرچ کئی لو کانو یعلمون کاش کچری دی پوئی دے ولو انہم آمنو کچری دی ایمان روڑے وے واتقو او تقوی اختیار کرے وے لمثوبت من عند اللہ خیر خامخا اجر و ثواب دا اللہ دا طرف ندوی دا پارا بہترو لو کانو یعلمون کاش کچری دی پوئی دے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين